America de Morocco تبسي تو بیا خپکی مولا بسم الله الرحمن الرحیم تسرا کی کتاب طالبانو اعتراض مو پرونو او بنامو که پڅو مقدمو باندې اوس دیږي کې خبره موږ تاسو بل کو دي شارحینو درته یو دویمه طریقه د ورود له اعتراض هم ذکر کړی ده. هغه طریقه دا چې دا اعتراض دوی ذکر کوي په اعتبار د مصدق به سره. اعتبار د چا سره؟ مصدق به سره. هغه دا چې دوی وای دا تصدیق علم دی. تصدیق څه شی دی؟ او علم طالب معلوم غواړي. علم څه شی غواړي؟ او د تصدیق معلوم مفردات نه وي. د تصدیق معلوم څه شی نه وي؟ نو چې د تصدیق معلوم مفردات نه وي، معلومات چې د معلوم هغه قضیه وي او قضیه کې عند المشهورین تاسو ویلې دغه نسبت تام خبري وي. دا معلوم په قضیه کې څه شی وي؟ دا مصدق به څه شی وي؟ نسبت تام خبري وي. په قضیه کې نسبت ده نو تایید او تصدیق د شا راځي، د نسبت تام خبري راځي. نو قانون ته ګوره دغه نسبت ته په دغه وخت کې چې کله د دې نسبت سره تعلقه د تصدیق راشي نو دې ته مصدق به ویل کېږي. د تصدیق سره چې کله د نسبت سره چې کله تعلقه د چا راشي د تصدیق راشي نو دې نسبت ته په دې وخت کې څه ویل کېږي؟ مصدق به ورته ځکه وایي چې هلکه د تصدیق تعلقه ورسره راغله خو تصدیق په همدې شي شوی دی. نو دې ته دې دوران کې څه ویل کېږي؟ مصدق به. اوس خبرې ته ګورئ چې هر کله خبره داسې شوله نو اوس طالبه دغه خبره او دغه اعتراض دوی موقوف کوي په څلورمه مقدمه باندې. او څلورمه مقدمه څه شی ده؟ درې مقدمې مخکنۍ شوې. نعم لا حجر فی التصور فیتعلق. دویمه مقدمه د علم او د معلوم په منځ کې. دریمه مقدمه د تصدیق او تصور په درمیان کې تغیر ذاتی. څلورمه مقدمه اوس ورسره جوړه کې دا مصدق به تاسو ته ما ویل چې په قضیه کې نسبت وي او تعلقه د نسبت چې د چا سره راشي د تصدیق د نسبت سره راشي نو د دوران کې د نسبت د څه ویل کېږي؟ مصدق به ویل کېږي. او څلورمه قاعده ځان سره دا یاد کې مقدمه چې هغه څه شی ده؟ متحد د متحد شي. متحدونه متحد دا څه شی وي؟ متحد وي. دا څلورمه قاعده ده. متحد د متحد شي. دا څه شی وي؟ یو شی دی طالبه ما ته وګورئ دا شی دی او دا د سره متحد دی. دا د چا سره متحد دی؟ متحد دی. اوس دا شی د سره متحد و او دا شی د سره متحد دی. دا د چا سره متحد و؟ د سره. او دا چا سره متحد دی؟ نو قانون ته وګوره چې متحد متحد شي. متحد شي دا شی او دا د سره متحد او دا اوس د سره متحد شه. نو متحد شي دا متحد وي د دغه شي سره. گویا کې دا شی د سره متحد شه. د سره دا متحد او د سره دا متحد دی. نو گویا کې دا د سره څه شي؟ متحد شه. نو قاعده دا ده چې متحد شي متحد هم دغه شي وي. قاعده باندې ان شاء الله ورسېدلې تاسو. اوس مسالې ته سوچ کوئ چې کلم دا قاعده ځان سره یاد کړله یا بل آسان تعبیر کو عین د عین د شي. عین د شي دا عین دم دغه شي وي. یو شی دی مثلا دا د سره عین دی او دا د سره عین دی نو دا بس د سره عین شو. خبره الټه کوي. غیر د شي غیر دم دغه شي نه وي. یو شی دی دا د دنه غیر دی او دا د دنه غیر دی نو بس دا د څه ولا کدا چې د دنه غیر وي. نو لکه څنګه چې خبره په اتحاد او په عینیت کې ده همدغه سي طالب خبره پچا کې په غیریت کې هم ده. پچا کې هم ده
چې په مسله باندې مازغه خلاص شو نو اوس راځئ قاعده مو ذکر کړله چې تصور عام دی یتعلق بكل شیء تعلقه د چا هله تصور د هر شي سره راځي او دا قانون زده که طالبه چې یو د هر شي نه چې دی مصدق به ده یو د هر شي نه څه شی ده او مصدق به په قضیه کې چې د هغه نسبت تامې خبرې وه نو اوس په دې ځای کې موږ او تاسو وایو دا تصور به علم شي او مصدق به به چې دی معلوم شي تصور به څه شي علم او مصدق به به څه شی شي نو داسې به ووایو فیضا تصورنا کله چې موږ تصور د مصدق به وکړو هلته عبارت دی تصور د چا وکړو د مصدق به وکړو او الکه تصور د چا د مصدق به څه شی دی تصور د مصدق به خو تعریف د مصدق به دی کنه او مصدق به څوک د نسبت مصدق به څوک ده د نسبت تعریف څنګه کوو دلته چې کله موږ تصور د مصدق به وکړو یعنی د مصدق به تعریف وکړو د نسبت تعریف وکړو نو تعریف څنګه کوو و امر قائم بالطرفین یفید المخاطب فائده تامه نسبت و یو امر قائمه ده تر طرفینو پورې نسبت څه شی ده امر قائمه ده تر طرفینو پوری یفید المخاطب فائده تامه چې دا فائدہ ورکی مخاطب ته فائدہ تامه دا تعریف د چا دی د نسبت دا تصور د چا دی طالبه د نسبت هم دا نسبت خو په دې قضیه کې مصدق به دی اوس موږ را لګیږو د دغه نسبت یعنی د مصدق به تصور مو کنو تصور د مصدق به هم دغه دی چې دا استاد ته ما ویلې نو اوس دلته به دوه طرف ته اتحاد وي دوه طرف ته بسوي نو تصدیق با د مصدق به سره متحد وي او بالعکس هم مصدق به با د تصدیق سره متحد وي او تصدیق با د مصدق به سره متحد وي نو قانون ته ګوره فاذا تصورنا المصدق به کله چې موږ تصور د مصدق به وکړه نو تصدیق خو څه شی و متحد د چا سره د تصدیق سره کنه دا تصدیق متحد د چا سره مصدق به سره ځکه تعلقه د تصدیق د چا سره مصدق به او مصدق به متحد د چا سره د تصدیق سره نو چې اوس موږ تصور د مصدق به وکړو عبارت ته وایي فاذا تصورنا چې کله موږ تصور د مصدق به وکړو نو تصدیق سره با دا تصور با د تصدیق سره څه شي متحد شي ولی دا تصور د چا وکړه نو علم د پچا راغی مصدق به علم چې د مصدق به راغی نو علم او د معلوم په من کې خو اتحاد نو چې تا تصور د مصدق به وکنو تصور د مصدق به په درمیان کې به سره اتحاد وي او د مصدق به او د تصدیق په درمیان کې هم سره اتحاد نو په دغه واسطه باندې گویا کې تصور او د تصدیق په درمیان کې به هم سره اتحاد وي ولی ځکه متحد شي متحد دغه شي وي متحد شي متحد چاوي او سره د دینه چې تصور او تصدیق په درمیان کې خو سره اتحاد نشتا وقد قلتم انهما متغایران ذاتن تاسو ویلی دي چې تصور او تصدیق دواړه سره ذاتن متغایر دي د دې په درمیان کې سره اتحاد نشته ده پوه شوي په اعتراض باندې نو کدا شک باندې و اعتراض او په مخکنی صورت وای نو وای اس پروا نه کوي نو جواب منګه کو طالب په دې طریقه باندې جواب دا دی چې توای تصور تر هر شي تعلق نیسی منګو یو تا ویل چې بعضی د هر شي نه خو ذات تصدیق دی منګو یو دې پورم تعلق نیسی کته وای چې د علم او د معلوم منځ کې اتحاد دی نو زویم دا مقدمه منم چې علم او د معلوم په منځ کې سره اتحاد دی او کته وای چې دا خو متغایرین دي وقد قلتما انهما او دلته خو سره څه شی راغی اتحاد راغی نو طالب په دې ځکه به موږ تاسو جواب وکړو په دې ځکه موږ تاسو جواب کوو د جواب خلاصه ده وې دا موږ چې وایو چې په مابین د علم او د معلوم کې اتحاد دی نو دغه مقدمه کې موږ را لګیږو یو تعویل کوو دا متقدمین علما وایي په دې مقدمه کې موږ څه شی کوو او تعویل په څه طریقه باندې کوو
تاویل په دې طریقه باندې کوي علم دوه قسمه دی. یو علم حقیقی دی بمعنى الحالة الادراکی، یو علم حقیقی دی په معنا د چا سره؟ د حالت ادراکی سره. او اطلاق د علم په دې حالت ادراکی باندې دی وی دا حقیقت دی. یعنی علم چې ویل کېږي حقیقتا نو چاته ویل کېږي؟ حالت. او یو طالب اطلاق د علم دی په صورت حاصله باندې، یو اطلاق د علم دی په صورت حاصله باندې. دا مخکې ویلو دا خبره، اطلاق د علم په صورت حاصله باندې دا حقیقت نه دی، مجاز نه. صورت حاصله ته چې دوی علم وای نو دا حقیقت نه دی، څه شی دی؟ نو کته وای چې علاقه دلته په معنا د مابین د معنا حقیقي او معنا مجازي کې علاقه څه شی ده؟ وای علاقه پکې د چې صورت حاصله سبب ده او حالت ادراکی څه شی ده؟ مسبب. دا موږ تاسو چې حالت ادراکی بعد التأمل دا کنه، نو بعد التأمل نه پس شي کې تأمل پس کې کوي ځل دې صورت را حاصل شه ذهن تراغه او بیا دې په دې صورت کې تأمل وکړو، بعد التأمل سره پیدا کیږي حالت ادراکی را پیدا کیږي. نو دا صورت حاصله سبب ده د حالت ادراکی ده پاره، او حالت ادراکی طالب مسبب ده. او علم حقیقتا چاته ویلې؟ حالت ادراکی ته د مسبب ته، او دې سبب ته چې علم ویلې کیږي نو دا حقیقت نه ده بلکې څه شی ده؟ مجاز ده. څه شی ده طالب؟ مجاز ده. نو چې کله مدان وکتی په ذهن کې کېناستلې نو اوس راشه دا وایي اول په نفس کې صورت حاصلېږي او د هغې نه بعد څه شی راځي؟ حالت ادراکي راځي. قانون مونږ ویلی اوس دې ټکي ته وګوره، وایي دا تصور او تصدیق د علم حقیقي او مجازي دواړو اقسام جوړېږي. تصور او تصدیق هم اقسام د چا دي؟ د علم حقیقي دي، یعنی چې په معنا د چا سره واخلو؟ د حالت ادراکي سره. او تصور او تصدیق هم اقسام د علم مجازي دي، که موږ یې واخلو په معنا د چا سره؟ د صورت حاصله سره. دا دواړه چې د اقسام جوړېدی شي، خو اول تقسیم حقیقي دی او دویم تقسیم څه شی دی؟ مجازي. نو قانون ته وګوره، وایي د علم حقیقي په اقسامو کې دوی تغییر ذاتي وایي. دا دوی چې وایي چې هلکه د دې په درمیان کې سره څه شی دی؟ تغییر ذاتي دی د علم او د معلوم په درمیان کې. نو د علم حقیقي په اقسامو کې دوی تغییر ذاتي وایي، او د علم مجازي اقسامو کې دوی اتحاد ذاتي وایي. دوی څه شی وایي؟ دوی اتحاد ذاتي وایي. هلکه لانجه د بیخ نه ورکه ده. کوم خلک چې وایي چې په مابین د علم او د معلوم کې اتحاد ذاتي دی، او کوم خلک چې وایي چې په مابین د علم او د معلوم کې څه شی دی؟ تصور او تصدیق کې تغییر ذاتی دی. نو څوک چې تغییر ذاتی وای نو دا په هغه صورت کې وای چې دوی دا څه شی تصور او تصدیق د اقسام د علم حقیقي نه غني چې هغه حالت ادراکی دی، او چا چې د دوی په درمیان کې طالب اتحاد ذاتی ویل نو دا په هغه صورت کې چې څوک تصور او تصدیق د اقسام د علم مجازي نه غني چې صورت حاصله ده. بس د بیغ نه لانجه ورکه. دلته چې منګه راغلل ویل چې نعم لا حجر فی التصور فيتعلق بكل شيء وهما نوعان متباينان من الادراك. د متقدمین رائے ده وی دوی دا دو نوع دي د چانه د ادراک نو دا دواړه نوع په خپل منځ کې سره متباین دي. نو دا دوی چې د تباین قول کې نو په نزد متقدمین باندې طالبه دا تصور او تصدیق دا د چانه دي؟ د اقسام د علم حقیقی نه دي، او په مابین د اقسام د علم حقیقی کې دی وی تغیر ذاتی وی اتحاد ذاتی نه وي. او که متأخرین علما وایي چې په مابین د تصور او د تصدیق کې اتحاد ذاتی دی نو د دوی په نسبت باندې تصور او تصدیق د اقسام د چا نه دي؟ د علم مجازي نه دي چې هغه صورت حاصله ده. او په مابین د اقسام د چا کې؟ د مقسم کې دا صورت حاصله کې مجازي د دې په درمیان کې سره اتحاد ذاتی وي او تغییر اعتباری وي. په دې ځکه تاسو مازغه خلاص شول چې کله مو دا خبره او پیژندله نو اوس دلته اوس تعبیر کوو. وی زه وایم چې دا ته تصور متعلق تر تصدیق پورې وای، اعتراض خو ده وکنه. دا ته چې رالګېږي او دا تصور اله متعلق تر چا پورې وای؟ تر تصدیق پورې وای. نو دا کوم تصور وای؟ تصور کې خو مونږ اقسام تقسیم وکړو. یو تصور د اقسامو ده، مقسم حقیقي نه مو او د مقسم مجازي نه هم. نو ته کم تصور وای؟ که صورت حاصله وای نو دلته خو اتحاد دی، او کته وای چې متغایرین دي نو دا ادچا د هغه حالت ادراکی اقسامو کې وایم نو جهاتونه جدا شو. جهاتونه څه شی شول؟ او اندقه خبره طالب په چا کې په مصدق به کې هم جاری کیږي.
ته چې تعلقه د تصدیق در چا پورې تر مصدق به پورې ده، نو په مصدق به کې هم دا قانون دی چې د اقسامو د چا نه وای هله د علم حقیقي نه وای او که د چا نه د اقسامو د علم مجازي نه وای. نو چې هر کله جهاتونه جدا شول نو په مابین د دوی کې تغایر یا اتحاد راځي را دي شي. که اتحاد راځي نو دا په یو اعتبار باندې، او که طالب تغایر راځي نو دا په چا باندې؟ په بل اعتبار باندې. تاسو یو ځل د عبارت ته وګورئ، دا ځای لګران دی. دی وای وها هنا شک مشهور وهو ان العلم والمعلوم متحدان بالذات فاذا تصورنا التصديق فهما واحد وقلتم انهما متخالفان حقيقة وحله حل د شبه داده على ما تفردت به على ما تفردت به. دا تفردت به کی خبره کو خو صرف جواب ته وګورئ. و حل داده چې ان العلم علم په مسلې د اتحاد کې، دا علم ته چې موږ څه شی وایو؟ علم او معلوم ته چې موږ متحد وایو، علم او معلوم ته چې موږ متحد وایو. نو علم په مسلې د اتحاد کې بمعنى الصورة العلمية، دا په معنا د صورت حاصله سره دی. دا په معنا د چا سره؟ صورت قائمه بذهن کنا. فانها زکدا صورت من حيث الحصول د دې حیثیت نه چې راواخلو، من حيث الحصول راواخلو چې دا حاصل دی په ذهن کې معلومن، اور مې خبره کړې و. ومن حيث القيام به، او من حيث القيام به چې لکه دا قائم دی تر دې ذهن پورې، نو بیا څه شی دی؟ علم. په مرتبه د چا کې؟ من حيث هي کې سو معلومو، او په مرتبه د من حيث القيام کې علمو. اوس اوله کې مو خبره دا کړو مسله د اتحاد کې علم مونږه اخسته په معنا د صورت علمی سره، یعنی علم مونږه اخلو په مسله د اتحاد کې په معنا د صورت حاصله سره. وشو خبر ډیری دی پکې، په صرف عبارت ځان پوکي. ثم بعد التفتیش، وې د تفتیش نه بعد چې کله مونږه تفتیش وکا او معلومات مو وکا، یعلم دا خبره مرا معلومه کړله چې ان تلک الصوره دغه صورت چې دی انما صارت دا ګرځیدل د علم، دا صورت علم. ولی لعلما علمنا لان الحاله الادراكيه قد خالطت بوجوهها الانطباعي خلطا رابطيا اتحادا كليا. وې زکه دغه صورت حاصله سره چې دا کم صورت قائم تر ذهن پورې دی، دا علم ګرځیدل. ولی زکه حالت ادراکی خلط شوی دی دغه صورت سره په ټول وجوه سره خلطا رابطيا اتحاديا. وې د دې صورت سره بیا څه راغلی طالبہ؟ دا حالت ادراکی خلط رابطی راغلی، اتحادی راغلی. خلط اتحادی راغلی، خلط اتحادی چاته یږي خبره کو. نو چې هر کله د دې سره د حالت ادراکی خلط رابطی راغلی د دې صورت سره، نو بنا په دغه اعتبار باندې چې تصور او تصدیق موږ د حالات د چا نه واخلو؟ د اقسام د حالت ادراکی نه واخلو چې دا حقیقی تقسیم ده. نو بیا طالبهما نوعان متباینان من الادراک. نو مسلې د اتحاد کې مو، مسلې د اتحاد کې مو علم په معنا د چا سره اخسته؟ د صورت حاصله. او په مسلې د تغایر کې علم موږ او تاسو اخلو په معنا د چا سره؟ د حالت ادراکی سره. نو جهتونه جدا شول کنه. نو څوک چې وایي اتحاد دی نو په خپل فکر خبره کوي، او چې څوک کوئی تغایر دی نو په خپل فکر باندې خبره کوي. په مسله باندې خو پوه شوي طالبه کنه. دا ګوره سلم دی، ښه دا ګران کتاب دی، اسانه کتاب نه دی. په دې وزن پویوي او علاوه چې تاسو مخ کې ځئ، او که په ځان پونه کې کنه نو دا ګرانې پیسې دي. په دې باندې نه د ماشومانو مازغه خلاصيږي طالبه، او نه طالبه تاسو تنها په تعلیم او تعلیم سره دغه سره حاصله وشي په مطالعه سره. دا ګران کتاب دی، په دې وزن پوه کوي. یو شو بدل تباقی دا هغه دا مخکې د دینه چې د نور کلماتو کې وضاحت کو. دلته معترض وی دی وی وحله د اعتراض جواب دوک په عنوان د حله سره. حله د حل معنا د طالب اسپړدل، دا خو د جواب خلاصه ول تاسو ته ما وکړه. د حل معنا د اسپړدل. نو دا د چې دلته د حله ویلې او کلمه د حل راوړه، نو اشاره دې خبرې طرف ته کوي چې د تشبیه د اعتراض ورکړې دا د یوې کلکې غوټې سره.
څنګه چې کلکه غوټه وي کنه یو څوک یو شي ته غوټه ورکړي نو هغه مضبوطه وي نو د هغې خلاصول خو آسان نه وي کنه ګران کار وي نو ته به رالګېږي خواري محنت به کې لا به داسې دومره کار وکړي چې دا غوټه به وسپړې نو چې غوټه دې وسپړله نو دې نه تعبیر دوی په حل سره کوي نو اشاره دې ته کوي چې دا معترض کوم اعتراض کړی ګوره دا وړوکی اعتراض نه دی وها هنا شک مشهورونه او دا شک مشهور په اندازه د یوې مضبوطې غوټې باندې دی نو موږ ته اوس پکار دي د دې غوټې سپړدل پکار دي نو سپړدل د غوټې دا ده چې حلو خو دا حل ذکر کوي علامه تفردت به معترض دلته وی لکه ملا صاحب دا تا چې کوم جواب کړی دی نو د دې معنا دا ده چې وحله علامه تفردت به حل د دغې شبهې بنا په هغې چې ما پې تفرد کړی دی یعنی دا زما پورې مقصور دی دا حل او دغه حل زما نه متجاوز نه دی زما نه څه شی نه دی یعنی د دغې شبهې حل چې هغه تنها ما کړی دی او زما نه متجاوز نه دی او سره د دې نه دا خبره غلطه ده ولې ځکه مدار د جواب طالبه د دې نور علما هم قائل دي تنها تنه نور علما هم په دې باندې قول کوي نو دا خبره د تفرد دی ولې کړې ده نو ګر چې دلته موږ تاسې خبره کوو خو دا د منطقیانو ذوق دوی نه کله ناکله چې غټې غټې خبرې د خولې نه وځي یو شی وایي که نه وحله على ما تفردت به ابروحاني صاحب وایي مخکې چې کله دا منطق درسول نو کله ناکله به یې تحقیق وکړو نو بیا به یې وویل که نه چې دا کوم شی مې درته وویل نو خصني الله تعالی به خدای تعالی ورباندې زه خاص کړی یم او خدای تعالی راته د دې شیانو الهام کړی دی بین النوم والیقظه نو بس دا د هغې خپل شان دی که نه کله هغه علمي انداز د سړي په جوش کې راشي نو شی د خولې نه وځي غټې غټې وایي همداسې وي سره نو دم دا خبره تفردت به کړې ده نو دې باندې دا اعتراض وارد دی نو دی جواب کوي جواب دا دی طالبه چې دا باب په بیهی کې چې کوم حله علامه هله تفردت به نو که دا باب په بیهی کې راواخلو چې دا جواب مقصور شي او مصنف مقصور علیه شي نو اعتراض دی بیا صحیح ده دا بار راغلی ده اعتراض ته هغه صورت کې واردېږي چې مصنف مقصور علیه کو دا جواب پمده مقصور کو او دا جواب څه شي کو مقصور کو نو بیا د اعتراض صحیح ده خو معترض وایي دا با چې کوم دلته راغلی ده دا داسې نه ده بلکې مصنف مقصور دی او جواب څه شی دی مقصور علیه ده نو خلاصه دا جوړیږي معنا دا ده چې زه د دغه جواب نه متجاوز نه یم بل جواب ده وحله على ما تفردت به زمن جواب کومه خو زه د دې جواب نه متجاوز نه یم چاته دا معنا نه ده چې دا جواب ما کړی نور څوک د دوی قایل نه دي بلکې داسې جواب کومه چې دا کم جواب زه کوم نو د دې جواب نه زه متجاوز نه یم همدقه یو جواب درته کومه بل جواب درته نه کومه یعنی زه خاص یم په دغسې جواب پورې داسې نه ده چې دا جواب بل چا نه دی کړی نو که څوک دلته بیا بله شبه وکړي چې هلکه نو د سره خو نور جوابونه هم شته که نه ورسره و ځکه وړوکی سړی خو نه محب الله دا خو ډېر لوی سړی و د دې یوې شبې ورسره ډېر جوابات په ذهن کې پراته و نو بیا دا خبره څنګه کوي چې هلکه زه په دغې جواب پورې څه شی یم خاص یم او د دې نه متجاوز نه یم بلې ته نو د دې تفرد بیا دعوه د تفرد څنګه کوي نو جواب دا دی چې یا دغه جواب قوي دی په نسبت د نورو جوابونو نور جوابونه څه شی دي ضعیف او قوي دي نو ځکه نور شته خو لیکن دی چې وایي زه د دې پورې مقصور یم او د دې نه اخواته نورو ته متجاوز نه یم معنا دا ده چې نور هم جوابونه دي خو هغه چندان د ده په نسبت داسې قوي جوابونه نه دي او ما تفرد په همدې جواب کړی دی وشوه او یا اوه طالبان چې محب الله ته نور جوابونه هم د دغه اعتراض یادو ولیکن دا جواب چې د کړی دی نو دا د عاجزي ده دا د تفرد خبره چې کی چې هلکه بس ما ته وایم دغه یو یاد دی نو همدا به زه درته وکړمه نو دا د څه شی دی تفرد دی په دې ځای باندې تاسو مازغه خلاص شو انشاءالله وروستو دې ځای کې موږ او تاسې خبره کوو چې هلکه دلته دا صورت حاصله راغلی صورت حاصله من حیث الحصول معنا راغلی من حیث الحصول څه ته ویلی کېږي او دلته یو اعتراض دی ماتن باندې چې هلکه ستا تقریب تام نه دی او دلته د حیثیت اقسام دي حیثیت درې قسمه دی اطلاقي و تعلیلي و تقیدي نو هغه به انشاءالله بیا ووایو
طالبانو تیر درس کې مو د دې خبرې وضاحت وکړه. هلته مې وراوړه چې دلته یو مشهور شک و. د هغې شک جواب موږ په داسې انداز کې وکړه چې علم په مسئله د اتحاد کې په معنا د صورت علمي دی. په معنا د چا دی؟ علم په مسئله د اتحاد کې په معنا د صورت علمي دی. څه معنا؟ یعنی په معنا د صورت قائمه دی تر دغه نفسه پورې. نو دلته د اتحاد یو صورت دی او پرون مو وویل چې د تغایر بل صورت دی. ولی علم مونږ او تاسو طالبانو تقسیم که دو قسمینو ته، حقیقی او مجازی. تصدیق او تصور مو د اقسامو د علم نه وګرځول او ویلې چې تصور او تصدیق هم د اقسامو د علم حقیقی نه دي او تصور او تصدیق هم د اقسامو د چا نه دي؟ د علم مجازی نه. دا خبره مونږ او تاسو پرون وکړله. اوس قانون ته راشئ. طالب علم حقیقی دوی وی دا صورت حاصله نه دی. علم حقیقی څه شی نه دی؟ علم حقیقی چې دی دا حالت ادراکی دی. دا صورت حاصله علم حقیقی ولی نه دی؟ خبر پاتې و پرون مونږ نه. دا صورت حاصله علم حقیقی ځکه نه دی وی علم حقیقی به هغه شی وي چې هغه مدار د غم او د سرور او د حزن وي. علم حقیقی به هغه شی وي چې هغه مدار د چا وي؟ د غم او د حزن وي. او مثلا د چا وي؟ د سرور وي. او مونږ او تاسې چې سوچ وکړه دا غم او حزن دا چې راځي نو دا وروسته د تأمل نه په صورت حاصله کې راځي. دا چې ترڅو په صورت حاصله کې تأمل نه کړی نو نه سرور راځي طالب او نه څه شی راځي؟ غم. غم که راځي نو دا بم بعد تأمل راځي او که سرور راځي نو دا بم چرته راځي؟ بعد تأمل راځي، وروسته د تأمل نه راځي. او صورت حاصله دا مدار د ترتب د چا نه دی طالبه؟ نه د غم دی او نه د چا دی؟ نو معلومیږي دا چې په صورت حاصله باندې په اوله مرتبه کې آثار د علم نه مرتب کیږي. آثار د علم چې په صورت حاصله مرتب کیږي نو دا به کله مرتب کیږي؟ بعد التأمل. کله به مرتب کیږي؟ بعد التأمل. نو معلومه دا شو چې مدار د علم طالبه څه شی دی؟ علم حقیقی دی چې هغه حالت ادراکی دی. څه شی دی؟ او علاقه مو پرون ویلې وه د دغه حالت ادراکی او د صورت حاصله په درمیان کې علاقه دا وه چې صورت حاصله سبب او حالت ادراکی څه شی او مسبب. مثال به خارج کې څنګه طالبه تا ذهن ته تنها صورت د چا راغی؟ د زید راغی. تنها صورت د چا راغی؟ خو دا صورت د زید چې ستا ذهن ته راغی نو دا راتلل د صورت د زید دا دی په مرتبه د من حیث القیام کې. او مونږ ویل چې دا صورت د زید چې ذهن ته راغی نو په مرتبه د من حیث القیام کې دا معلوم دی. څه شی دی طالبه؟ نور تا پکې تأمل نه دی کړی چې هلکه دا زید ما دشمن دی که زما دوست دی که څه شی دی. خو صرف دومره صورت ذهن ته راغی نو چې صورت ذهن ته راغی محض د زید د صورت په راتلو ذهن ته نه پتا غم راځي نه حزن راځي او نه سرور راځي. او که بیا کله ته دې زید ته متوجه شو تفکر دې پکې وکړه چې هلکه دا زید چې راغی هغه پلانی و خو دې پېژنده دا پلانی زید راغی خو ده سره خو زما دشمني وه. ما او د پروسه کال سره جنگ کړی و او دغه د کال بعد بیا راغی سړی ممکن چې دی په دې زړه کې اراده د انتقام لري او ما نه خپل بدل وانخلي او سو زه کمزوری یم. نو اوس په دغې صورت کې چې کله تا تأمل وکړه په دې صورت کې نو اوس غم او حزن را پیدا شو. بغیر د تأمل نه غم او حزن نه را پیدا کیږي. دویم زید راغی او نور چې دی اوس تا فکر دی ټکي ته نه و نفسي صورت راغی.
سرور نه پیدا کیږي او سرور به کله را پیدا کیږي ته راولګېدلې په دې ځای کې د تأمل وکړه سوچ دې پکې وکړه بعد التأمل ته دې نتیجې ته ورسېدلې چې هلکه دې سړي سره خو زما پرون څه کالې دوستانه وه ملګرتیا مې ورسره وه او یو بل سره موږ ډېرې ښېګڼې کړي ممکن دا دی چې اوس زما څنګ ته راغلی نو د ده په زړه کې به څه ښې ارادې وي ما ته نو چې کله دا تأمل وکته نو د دغې تأمل نه بعد اوس څه شی راځي طالب سرور راځي نو معلومیږي دا چې د نفسي صورت په راتلو ذهن ته نه سرور راځي او نه غم او حزن سرور او غم او حزن چې راځي نو دا بعد التأمل راځي نو دا بعد التأمل چې کم شی را پیدا کېده دا حالت ادراکي وه او مدار د علم دوی وی دا به هغه شی وي چې کم شی مدار د چا وي علم به هغه شی وي حقیقتا چې کم شی مدار د غم او د حزن او د سرور وي او راتلل د صورت دا خو مدار د غم او د حزن او د سرور نه وه بلکې څه شی وه هله حزن او غم چې را پیدا کېده نو بعد التأمل را پیدا کېده نو معلومیږي دا طالبه چې څه شی ده هله علم حقیقي دغه دی دا حالت ادراکي دی نه صورت حاصله په دې ځای باندې انشاءالله ستاسو مازغه خلاص شول دا یوه خبره ده دویم ټکي ته راشي دا ستاسو لاندې کتاب کې لیکلي هلته وګورئ دی وی کله چې موږ تصور د زید وکړه څه شی مو وکړه فإنا یقینا اذا تصورنا چې کله موږ تصور وکړه دا کتاب کې لاندې ورپسې څه شی دی یو خدا وکنه چې تصور مو وکړه لاندې ورته وګورئ ثم بعد التفتیش رستو د تفتیش نه معلومه شو چې ان تلك سوره انما صارت علما ولی لان الحاله الادراکیه ځکه حالت ادراکی دا یو تعبیر تاسو ته ما پرون کړی حالت ادراکی اوس الکه دې ځای کې یوه خبره موږ تاسې وکړله چې علاقه په مابین د چا کې د حالت ادراکي او د صورت څه شی ده سببیت ده که نه اوس بله علاقه درته وی دی وی موږ چې کله تصور وکړه ثم بعد التفتیش وروستو د تفتیش نه دا خبره معلومه شوه چې ان تلک سوره دغه صورت چې دی انما صارت علما دا علم ګرځېږي ولې لأن الحالة الادراکیه ځکه حالت ادراکی د دخلتیت راغی د صورت سره بوجوه الانطباعی باغی وجوه انطباعی سره خلطا رابطیا اتحادیا خلط رابطی د خلط رابطی اتحادی کی خبره کو ولن تعبیر تاسو کی طالبہ یا وی پک علاقه خلط رابطی اتحادی دا یا علاقه څه شی ده خلط رابطی اتحادی دا او خلط رابطی اتحادی دا چاته ویل کیږي لن آسان تعبیر وکي وای دا عبارت ته د عروض نه خلط رابطی اتحادی عبارت ته د چانه الکه د عروض سمانا ده نو عروض کې منګه او تاسو خبره کړې ده کنه یعنی یو کله یو معروض وي او بل څه شی وي دو شیان وي یو معروض وي او دا بل څه شی وي او کله کله داسې کیږي چې دوانه عارضین د معروض واحده وي یو عارض دی او یو عارض ته دلته دو شیان چې د یو معروض دی او د یو معروض ته دلته دو شیان د عارض شوي نو کله دو شیئین وي یو معروض وي او بل عارض وي پکې او کله داسې وي چې معروض یو وي او دو شیان ورته عارض شوي وي او دغه دوانه شیان عارضین د معروض واحده وي دغې دپاره مثال څنګه تاسو تعبیر وکړئ ګورئ دلته هم دغه دویم قسم مراد دی چې دا دوانه عارضین د معروض واحده دي په دې معنا باندې اول وایه نفس ته صورت راشي نو چې نفس ته صورت راغی نو طالبه په دې دوران کې چې نفس ته صورت راشي نو دا نفس معروض او صورت ورته څه شی شه عارض نفس څه شی شه معروض او صورت ورته څه شی شه عارض و قانون ته وګوره دا نفس به محل شي او صورت به ورته څه شی شي وروستو د دینه بیا د حالت انجلایي ادراکی دا صورت ته نه عارض کیږي دا که هم عارض کیږي طالبا نو دا به معروض ته عارض کیږي چې هغه څه شی دی نفس دی ګوره دا حالت ادراکی انجلایي دا به چا ته نه عارض کیږي صورت ته به نه عارض کیږي دا که عارض کیږي نو دا به هم نفس ته عارض کیږي نو وګرځېدل دا دوانه شیئین عارضین د معروض واحده صورت هم عارض نفس ته او دا هم عارض چاته شه
او دا حالت ادراکی انجلائی عارض کیگی نفس صورت تا ولینا وی ځکه طالبه که دا حالت ادراکی انجلائی عارض صورت تا شي نو دا صورت به معروض شي او دا بور پوری شي عارض شي او دا خو علم ده او علم تاسو ویلی دی چې چا پورې قائم شي نو هغه به څه شي وي عالم وي نو په دې صورت کې به وګرځېږي کون د صورت عالم او سره د دې نه چې صورت ته څوک عالم نه وي بلکې عالم نفس ناطقه دی دا مشکل پکې جوړیږي که ته د علم د چا پورې قائم کې هله تر صورت ته پورې قائم کې نو چې علم چا پورې قائم وي نو خو هغه مبدا چا پورې قائمه شو خو مشتقي شو نو هغه به عالم وي او په دې صورت کې چې تا د صورت پورې علم قائم کړو بیا به صورت ته عالم ویلی کېږي او سره د دې نه چې صورت عالم نه دی بلکې عالم نفس ناطقه دی نو دا دوه شیان شول هم حالت ادراکی عارض د معروض شو واحده شو چې هغه څوک دی نفس ناطقه او هم صورت عارض د معروض واحده شو چې هغه څوک دی طالبه نفس ناطقه دی دا حالت ادراکی انجلائی دا صورت ته نه عارض کېږي بلکې دا دوه عارضین د معروض واحده دي نو خلاصه دا شو یا لکه علاقه د دوانو په درمیان کې څه شی د ساده تعبیر کو د صورت حاصله او د حالت ادراکی په درمیان کې علاقه څه ده مخکې مو ویلیو چې د صورت حاصله او د حالت ادراکی په درمیان کې رابطه یا سببیت ده او یا د دوی په درمیان کې سر رابطه څه شی ده عارضیت ده څه شی ده طالبه خلط رابطه عبارت د چا نه ده د عروض نه د عروض څه معنا ده عروض دا معنا ده چې دا دوانه عارضین دي د چا د پاره د معروض واحده د پاره نفس هم دا صورت هم عارض ده نفس تا او طالب سوک هلا حالت ادراکی انجلائی دا هم عارض ده چاته دا دوان عارض دي چاته نفس تا په دې باندې تاسو پوه شئ نو اوس چې دا دوان عارضین د معروض واحده وګرځیدل نو تاسو به وای چې موږ په نورو کتابونو کې مونږ علاقې زده کړې وي علاقې د مجاز مو زده کړې وي ویلو چې د حلول دوه علاقې دي د مجاز مرسل چې کوم څلېرې علاقې وي نو پکې ویلو چې علاقه د حلول وه او د حلول علاقې پکې دوه وي یوه علاقه تسمیة الحال باسم المحل وه تسمیة الحال او دویمه علاقه پکې تسمیة المحل و باسم الحال دا الټکه دا دوه علاقې د حلول دي کله تسمیه د حال وی به اسم المحل او کله طالب تسمیه د محل وی به اسم الحال تسمیه د محل وی به اسم الحال منطقيان دا اولګیدل او دوی پکې طالب یو درېمه علاقه هم په حلول کې پیدا کړه چې هغه علاقه څه شی ده چې دا دوه عارضین وی چاته یو محل ته او د یو شی د پاره نوم وی ګوره محل یو د چې نفس ناطقه شه نو یو حال څه شی شه حالت ادراکی او بل حال څه شی شه صورت نو دا دوه چې د حالین کړل چا د پاره د محل واحده د پاره دا درېمه علاقه د حلول د پنځ د چا باندې نه منطقيانو باندې په دې ځی باندې ان شاء الله تاسو پوښولای اوس ورپسې راځي دغه پاس عبارت ته وګورئ ان العلم في مسألة الاتحاد بمعنى صورة العلمية دا خو طالب د عبارت خلاصه و چې کومه تاسو ته ما ویله چې علم څو قسمه شه دوا حقیقی مجازی علم حقیقی علم د دې علم حقیقی او د علم مجازی په درمیان کې رابع علاقه څه شی و د یو قول مطابق سببیت او مسببیت و او د دویم قول مطابق د دې په مین کې علاقه د چا ده الا دغه د ګوره خلط رابطی اتحادی او خلط رابطی اتحادی چاته وي د عبارت د عروض نه عروض څه معنا یعنی دا دوه عارضین دي د چا د معروض واحده چې هغه نفس ناطقه ده د دې دوه په درمیان کې علاقه ده د زموږ استادو د جواب خلاصه و او د عبارت کې چې موږ او تاسو وایو چې علم په مسلې د اتحاد کې به معنی صورت العلمی ده فانها من حيث الحصول في الذهن معلوم ومن حيث القيام به علم دا د چې من حيث الحصول ویل طالبہ نو دا یاد کی سلم کې دغه کې موږ تاسو سره لقایت کې حصول ثبوت وجود کون دا ټول سره یو شی دا سلور واړه کلمات په یوې معنا باندې دي دا یو شی دي سره چې یو شی دي سره نو ګورئ حیثیت د وجود او د قیام سره یو شی دی حیثیت د وجود او د قیام سره څه شی دی طالبہ و یو ټکی ته سوچ کوئ دلته ګورئ دا ذهن نه دی ذهن
ذهن پورې خو اشیاء قایم دي کنه، خو دا ځان سره یاد کی چې دا ذهن په دغه قیام کې دا پشان د زمان او مکان نه دی. ذهن په قیام کې دا پشان ته د زمان او د مکان، الکه ذهن په قیام کې پشان د زمان او د مکان څنګه نه دی؟ په دې معنا باندې زمان او مکان کې دا قانون دی چې یو شی په مکان کې موجود وو نو د مکان په ختمېدو دا شی ختمیږي نه. که یو شی په مکان کې موجود وو نو د مکان په ختمېدو دا شی ختمیږي. طالب ته دلته د کوټه کې ناست او خدای ناخواسته او زلزله شوله او دا چت اوس لاندې پرېوځي، نو دا خو ستا دپاره مکان دی که نه؟ دا چې کوم ځای کې ته ناست نو دا ناستې ځای ستا دپاره مکان دی. ټیک ده؟ او تا جلتي وکړل او یو ناڅاپه دې په دې کړکۍ خیز کړل او لاندې دې ټوپو دروازې سره ودرېدلې، نو مکان ختم شو که نه؟ چې دا اوس ته موجوده ناست دی، خو د مکان په ختمېدو ته ختم شوې. ګوره دلته هم ته قایم تر مکانه پورې ناس په مکان، خو د مکان قانون جدا دی، حیثیت جدا دی، او یو وجود او قیام دی تر ذهنه پورې. کم وجود او قیام چې په ذهن کې دی نو په وجود او په قیام د ذهن په ختمېدو سره دغه وجود او قیام چې دی دا ختمېږي. مثلا ستا په ذهن کې صورت ته چا موجود دی؟ د زید موجود دی چې زید حیوان ناطق دی معاذ تشخص د دغه خپل تشخص سره، نو دا صورت به قائم تر ذهن پوری وي تر هغه وخته پورې چې ذهن قائم وي. خو که خدا ناخواسته دا ذهن لاړ ختم شه نو د ذهن په ختمېدو سره دې څه شي کېږي؟ ختمي هغه وجود ذهني ختمېږي، وجود خارجي نه یادو. خارج کې چې دی موجود دی نو خو د خپل وجود دی، خو بیره مسله ده. خو دا زید چې ستا په ذهن کې موجود په وجود ذهني سره، نو دا ستا د ذهن نه په چا سره نه ختمېږي؟ هله طالبه دا ختمېږي د ذهن نه، د ذهن په ختم. خو د مکان دا قانون نه دی، مکان کې موجود شته، په ذهن کې موجود شته، خو د هغې وجود او د دې وجود په درمیان کې دا سره فرق دی. او نکته تاسو ته مې ویلې په دې وروسته یو خبر لا روانه ده، هغه پې بنا کوو. نو دې ځي تراشي چې دی وایي چې فإن العلم فإنها من حيث الحصول في الذهن، دا مرتبه ده من حيث الحصول في الذهن، چې دا شی راواخلي د دې حیثیت نه چې دا په ذهن کې حاصل دی، نو دا مرتبه ده من حيث هي ده. دا مرتبه ده چا ده؟ من حيث هي ده. خو دې کې تاسو تعبیر وکړئ طالبه، مرتبه ده من حيث هي کې د صورت یو حیثیت ده، او مرتبه ده قیام کې چې اثار په مرتب شي دا غي بیل حیثیت ده. دا منطقيان حضرات چې وې دي ذکر اولګېدله او دوی تفتیش او تلاش وکړو، کوشش وکړه، نو دوی راغله یو ځلې صورت حاصله علم ویلو. بعد التفتیش دوی را اولګېدل به ویل چې لکه نه، علم خو هغه شی دی چې هغه مبدا د انکشاف وي، چې علم مبدا د انکشاف ده، نو دا صورت حاصله خو ګوره اطلاق د علم پې کېږي، خو دا خو مبدا د انکشاف نه ده. مبدا د انکشاف په حالت ادراکي دی، مبدا د انکشاف په هر هغه شی وي چې په هغې باندې څه شی مرتب وي؟ سرور او حزن مرتب وي، دا سرور او حزن خو په دې صورت حاصله نه دی مرتب. نو بعد التفتیش دوی را ولګېدل، بعد التأمل دوی را ولګېدل، فیصله دا وکړله چې علم څه شی دی؟ حالت ادراکي. ثم بعد التفتیش دا باندې او دا صورت حاصله ته چې موږ او تاسې علم وایو نو دا څه شی دی؟ مجازي دی. اوس دې ځای کې دلته چا یوه شبه کړې ده. شبه دا د معترض وی ستا تقریب تام نه دی. معترض څه وایي؟ وستا تقریب تام نه دی. الکه تقریب چاته ویلی کېږي چې دی وستا تقریب تام نه دی؟ تقریب دې ته وایي چې کومه مدعا وي او په دلیل سره ثابته وي. یو مدعا ده او دا مدعا په دلیل سره ثابته، نو دې ته تقریب تام وایي، او دا مقبول دی. او غیر تام دې ته وایي چې کومه مدعا وي هغه په دلیل سره نه وي ثابته، او چې کومه ثابته وي په دلیل سره نو هغه مدعا نه وي. تقریب تام دی دا معنا چې کومه مدعا ده مقه مدعا په دلیل سره ثابته ده. تقریب غیر تام دی دا معنا چې دلیل سره خو ثابت ده دلته، خو چې کومه مدعا ده هغه په دلیل سره نه ده ثابته، او چې کوم څه په دلیل سره ثابت دي نو هغه څه شی نه دی؟ مدعا نه ده. دې ځای کې اوس معترض اعتراض کوي مدعا دا ده چې علم بمعنى صورت الحاصله کې د علم او د معلوم په منځ کې سره اتحاد دی. دلته مو ویلې
فإنها من حيث الحصول في ذهن معلومون. نو هلته مویل چې دا کله چې ذهن د علم په دې معنا باندې راواخلو نو د دې او د معلوم په درمیان کې سره څه شی دی؟ اتحاد ذاتی دی او تغییر اعتباری دی. او دا تغییر اعتباری دی نو دا طالب دا دویم جز د مدعا دی. دا څه شی دی؟ نو اوس معترض وی چې کوم ستا مدعا ده هغه ستا په دلیل سره نه ده ثابته. دلیل څه شی و؟ چې د علم او د معلوم په درمیان کې دا ستا مدعا وه، د علم او د معلوم په درمیان کې اتحاد ذاتی دی. نو ستا خو د اتحاد ذاتی دپاره هلته کوم دلیل نه دی ویلی، مدعا خو دې دغه وه. دا چې دې وروسته ویلي چې د علم او د معلوم په درمیان کې سره څه شی دی؟ تغییر اعتباري دی. دا خو وروستنۍ خبره وه. نو دلیل تا د چا دپاره ویلی؟ تغییر اعتباری د پاره ویلی. او مدعا د څه شی وه؟ چې د دې په درمیان کې اتحاد ذاتی دی. نو چې کومه د مدعا شوه هغه په دلیل ثابته نه ده، او کومه چې په دلیل ثابته کړه نو هغه ستا مدعا نه ده. مدعا خو دا وه چې دواړو په درمیان کې سره څه شی دی؟ اتحاد ذاتی دی، اتحاد محض دی. نو دلته طالب د دفع د دغه اعتراض دپاره موږ او تاسې درې جوابه کوو. یو جواب د پاره د دفع د دغه اعتراض شارح کندیا او ملا حسن صاحب کړی دی. هغه وایي دا صورت چې من حیث الحصول راواخلی دا عبارت دی د وجود فی ذهن نه. دا خو معلوم دی لکه مخکې چې من خبره وکړه. او چې حیثیت د قیام راواخلی نو علم ورته وایو. خو دا حیثیت د وجود فی ذهن تعبیر دی. څه شی دی طالبه؟ دې ته ټکي سوچ کوئ. حیثیت د وجود فی ذهن څه شی دی؟ دا تعبیر دی. صورت چې کله هم ذهن ته راشي دته به خامخا څه شی وي؟ تشخصات را عارض وي. تشخصات به څه شی وي ورته؟ دته به خامخا تشخصات راځي. خو چې په دغې تشخصاتو سره د امتیاز د چا نه راشي؟ د معدا نه. داسې نشي کېدلی چې صورت ذهن ته راشي او دې ذهن کې د دې صورت څه شی نه وي؟ تشخصات نه وي. تشخصات خامخا ورسره وي، خو فرق دومره دی کله ناکله څوک داسې راولګېږي یا لحاظ د دغې شي د وجود په ذهن کې وکړي او یا نه، یا که ذهن کې راواخلي نو یو ورسره لحاظ د تشخصاتو کوي او یا ورسره نه کوي. چې دې ذهن کې تشخصات شته دی او که په دې ذهن کې تشخصات نشته دی. نو دا چې دا په ذهن کې تشخصات شته یا نه، دا شی یا په ذهن کې موجود دی یا نه دی، دقې مرتبې ته دوی مرتبه د من حیث الحصول فی ذهن وایي او دې ته مرتبه د من حیث هیه وایي. چې کله خبره داسې شوله نو طالب اوس په دې ځای کې موږ او تاسې سوچ کوو چې کله دا مرتبه او په دې مرتبه کې معلوم دی دغه مرتبه او په دې دویمه مرتبه کې څه شی دی؟ علم دی. او دا مرتبه د چا و؟ د بې شرط شی وه. نو دې ځای کې موږ او تاسې جواب کوو چې شیخ ذهن ته راغی، تشخصات خپل لري، عامه ده که ته د دې تشخصاتو اعتبار کوي او که نه کوي، ته دا شی موجود په ذهن ګڼي او که نه ګڼي. او په دغه یوي اعتبار باندې دا چې موږ د اتحاد وغیره خبره کوو نو وجه دا ده چې دې ته موږ معلوم وایو. دا تغیر خبره وروستنۍ خبره ده. دا شی چې ذهن ته راغی من حیث القیام او من حیث الحصول، نو دا من حیث الحصول چې تا لحاظ وکړه نو په دې حیثیت ورته موږ معلوم وایو. او چې کله د باندې تا آثار د وجود ذهني مرتب کړه بیا ورته موږ او تاسو څه شی وایو؟ نو دا علم او د معلوم په درمیان کې د اتحاد خبره موږ د دې ځای نه رافهموو. خو دا جواب لږ خفي غوندې دی. ښه شارح قاضي خوښ کړی نه دی. قاضي صاحب د دې مستقل جواب کړی دی. هغه دا وایي دا وجود ذهني چې دی طالبه دا وجود ذلي دی. دا څه شی دی؟ وجود ذلي دی. دکې ګوره ذلي وجود دی او په دغې ذلي وجود باندې لا یترتب علیه الاثار، آثار د وجود ذهني ور باندې نه مرتب کیږي. کم وجود ذلی چې په دې ذهن کې ده په دې آثار د وجود ذهني نه مرتب کیږي. نو دې مرتبه کې ورته موږ او تاسو معلوم وایو. او دا د قیام مرتبه کې چې موجود شي په ذهن کې نو بیا ورته څه شی وایو؟ دا موجود چې دا شی په وجود اصلي سره نو په دې باندې ترتب علیه الاثار، په دې باندې آثار مرتب کیږي چې انکشاف دی. نو دې صورت کې دې ته بیا موږ څه شی وایو؟ علم وایو. او د دې دپاره موږ او تاسو مثال په خارج کې وایو. کنه خارج کې یو شی دی موجود دی نو د دپاره دو وجود دي. یو وجود ذلی دی او طالب دویم څه شی دی؟ وجود اصلي. یو شی په خارج کې موجود دی خو آثار د موجود خارجي ور باندې مرتب نه وي نو دی موجود دی خو دغه وجود نه دوی تعبیر په چا سره کوي؟ په وجود ذلی سره کوي. او چې کله په د باندې په خارج کې آثار مرتب شول نو ګور همدغه شی اوس د وجود اصلي جوړ شه چې هغه څه شی دی؟ ته راولګېدلې دا تا مرأت که او په دې سره تا بل شی را معلوم که. نو چې بل شی دی را معلوم که نو دغې شي ته اوس موږ او تاسې موجود وایو خو په وجود اصلي سره ځکه آثار ور باندې مرتب دي. نو همدغه مرتبه کې طالبه چې ذهن کې یو شی موجود دی
په مرتبه د من حیث هیه کې، یعنی په مرتبه د وجود ذلی کې چې آثار ور باندې مرتب نه دي د وجود ذهنی، او دا دویم صورت کې چې یو شی په ذهن کې موجود دی او آثار ور باندې د وجود ذهنی مرتب شي چې هغه امتیاز دی. هغه څه شی دی؟ امتیاز دی د نورو نه. نو همدغه مرتبه د ذهن کې دا صورت طالبه هم موجود دی په وجود ذلی سره او هم موجود دی په چا سره؟ په وجود اصلي سره. نو مخکې د مرئتیت نه دا څه شی دی؟ دا وجود چې تعالی مرئت کړی نه دی، دا وجود ذلی چاته دی؟ خارج ته. نو دا وجود ذلی دی او معلوم ورته وایو. او دغه صورت طالبه چې ته مرئت کې خارجي ته چې دا ستا په ذهن کې پروت دی او تاغه خارجي ور باندې را معلوم کې، نو بعد المرئتیت چې کتا کله په د باندې آثار د وجود ذهنی مرتب کړل چې هغه انکشاف دی چاته؟ هغه خارجي ته او خارج ته ور باندې را معلوم کا، نو دې طبيعت څه ویلې کېږي؟ وجودي اصلي ویلې کېږي. نو خلاصه دا شوه چې دا صورت حاصله دوه حیثیت لري. صورت حاصله څه شی لري؟ یو حیثیت د صورت حاصله هغه د چا دی؟ د ذلی دی. او بل حیثیت د صورت حاصله چې دی هغه څه شی دی؟ یا قاضي صاحب دا جواب کړی دی طالب حدیثی کې دی وای قاضي صاحب وای چې دا جواب زمونږ استاد موقوف دی په حیثیتو باندې. حیثیتو باندې موقوف دی سمانه ډیر لګیږي د حیثیتونه درته تقسیمي اقسام ته. نو چې حیثیتونه درته اقسام ته تقسیموي، یو حیثیت طالب حیثیت اطلاقی دی، تعلیلی دی او تقییدی دی. نو دا تعلیلی او تقییدی او دغه رنګ چې دی څه شی اطلاقی حیثیت منګو تاسو او پیژنو. دغه نو وروسته قاضي صاحب دغه جواب کړی خو په قید د حیثیت باندې. دا ټیم پوره دی ان شاء الله بیا وګورئ.